وی هغه روټۍ چې راواغېسته نو د هغه کور سپي چې دغه کافر کوم سپي ساتلی و هغه ته پسې شاته روان شو. نو ده وی ګنې چې ته په ما چک ونه لګي نو نوړی به ورته اچولو او روان به وی تر دې چې در غره پورې رسېدلو نوړی هغه ټوله روټۍ د هغه کور د سپي ته ور واچوله. نو دې سپي ته وایي څه ظالم سړی ښه ډېر بې حیا سړی د خپل ستاسو د مالک د کور ډوډۍ وه هغه دې مرانه وواله. نو چې د دې سپي ته دا خبر وکړه الله ورته سپی ګویا نه کړ ورته ویې بې حیا زیمه که بې حیاتې. چې دې سپي ته وکتل چې سپی خبرې کوي وی حیرانېږه ما د ټولو نه لویه د تعجب خبره خو دا ده چې ته الله الله کې مانه د الله ذکر دې کو الله در باندې یو ورځې مانه یو ورځ تا باندې لوږه سره له زه یو سپی ذات یمه مانه په ذاتیاتو سره په حقیقت سره سپی یمه چې تاسو راته سپک ګورئ دا مالک ماله درې څلور ورځې روټۍ رانه کي لیکن د ده در نه پرېږدم ده ته ناست یم او کوم ذات چې تاله د عمرونو نه ډوډۍ درکوي یو ورځ در باندې فاقه راله نو رالې د هغه د دشمن کور ته ودرېدې. الحکیم مخکنی درس کې تیر شوي وو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې نشته د اطاعت د مخلوق په نافرمانۍ د خالق کې منه داسې نه ده چې ته د مخلوق خوشحالی او الله دې خفه شي. نننی دوه حدیثه انشاءالله الرحمن ړومبي درس کې او حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې لا سرورة فی الاسلام په اسلام کې رهبانیت نشته. اوس رهبانیت څه ته وایي؟ مخکنو دینونو کې رهبانیت و. رهبانیت به داسې وي چې واده به یې نه کو او کاروبار به یې نه کو مانه یو ځان سره به سودا واغسته او شاړو ته او غر ته به لاړه یو غره ته به لاړه او هغې کې به پاتې کېده او الله الله به کول. نو د اسلام نه مخکې دا شی جایز و لکه د نبوت نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به توخه واغشته او غار حرا ته به لړه هلته به نبی علیه السلام ناست او عبادت به کو. لا اسلام نو راغلی دین اسلام نبوت لا نو ملو دا منځونه دا نو عام شوي نو نبی علیه السلام به د یو الله عبادت کو الله الله به کول په غار حرا کې ناستو. تاسو که څوک عمرې او حج ته تللی لیدلی به دا چې کله اسلام شروع شو دین اسلام راغی نو رهبانیت منسوخ شو. رهبانیت داسې منسوخ شو چې الله وی تاسو به وادم کوئ تاسو به کاروبارم کوئ تاسو به بچیم ساتئ تاسو به معیشتم کوئ او تاسو به الله م یادوئ. مانه دغه ختم شو لکه پخوانی زمانه کې یو سړی و هغه رهبانیت کې و بس الله الله به کول ناستو او دا دغه به کو چې الله ستا دپاره لګیا یم ته ورکولو وله ذاتې بس یو مرغۍ الله مقرر کړې وه دا واقع ما مخکې م کړې وه هغه به راتله او دله به یې روټۍ راوړه بس الله منتخب کړی و د دپاره. یو ورځ ډیره زمانه د رهبانیت وکړه الله الله یې وکړه الله وی راشه ټول عمر د الله زه یاد کړم او ما وله رزقم ورسولی دی راشه نن په امتحان کومه چې دی بیا ما یادی کنه. نو الله په هغه روز روټۍ بنده کړه چې ماسپښین مازدیګر شه روټۍ رانله ماسخوتنه پورې هېڅ رانله چې داسې لږ ناوخته شه د شپې لږې پې زور وکړه او روټۍ رانله بس د غره نه لاندې راکوشو یو کورو د کافرانو بستي و د هندوانو هغې ته ودرېده او د یو کافر دروازه یې وډبوله. نو کافر وله راووته وایي د الله رضا دپاره سراکه وږې شوې ده هغه وله یو دوه روټۍ ورکړې دا واله پخواني کافرانو کې هم دغه وه لکه ورکول به هر چاله به ورکول انسانیت و پکې. وایي هغه روټۍ چې راواغېسته نو د هغه کور سپي چې دغه کافر کوم سپی ساتلی و هغه ته پسې شاته روان شو. نو ده وی ګنې چې ته په ما چک ونه لګي نو نوړی به ورته اچولو او روان به وی تر دې چې در غره پورې رسېدلو نوړی هغه ټوله ډوټۍ د هغه کور د سپي ته یې ور واچوله. نو دې سپي ته وایي څه ظالم سړی ښه ډېر بې حیا سړی د خپل ستاسو د مالک د کور ډوډۍ وه هغه دې م رانه وواله. نو چې د دې سپي ته دا خبر وکړه الله ورته سپی ګویا نه کړ ورته ویې بې حیا زیمه که بې حیاتې. چې دې سپي ته وکتل چې سپی خبرې کوي
وی حیرانېږه ما د ټولو نه لویه د تعجب خبره خو دا ده چې ته الله الله کې مانه د الله ذکر دی کو الله در باندې یو ورځې مانه یو ورځ ستا باندې لوږه سره له زه یو سپی ذات یم مانه په ذاتیاتو سره په حقیقت سره سپی یم چې تاسو راته سپک ګورئ دا مالک ماله درې څلور ورځې روټۍ رانکي لیکن د ده در نه پرېږدم ده ته ناست یم او کوم ذات چې تاله د عمرونو نه ډوډۍ درکوي یو ورځ در باندې فاقه راله نو رالی د هغه د دشمن کور ته ودرېدې اوس بې حیا ته کې بې حیا زیمه وی دی ډېر حیران شه پته ولګېده الله ګوره امتحان کو پخواني دغه کې دا او رهبانیت به کو الله به کول الله به انتظام کو نبی علیہ السلام او فرمایلو دی کې عبرت هم دی په دنیا کې انسان باندې سخت راځي زندگی وای دیتا چې ستا خواهشات می ستا ښځه او بچي می ستا کاروبار می تا سره مال می مخکې حدیث کې فرمایي او باوجود د دې نه ته الله یاد کړي نو دې ته ایمان او اسلام وي د ما محترم لکه نبی علیہ السلام فرمایي وی لا بأس بالغنا په مالدارۍ کې څه باک نشته تا سره د دنیا مال دی دا څه عیب خبره نه ده لمن اتقى عز وجل د هغه سړي دپاره چې هغه الله مانه په مال کې الله یادوي عبدالواحد رحمت الله علیه یو بزرګو الله ته وی الله ماته چې په جنت کې زما کوم دوست دی نو ماته هغه وښیوه نو الله ورته پلانکې خاریه کې یوه زنانه ده چې هغه به جنت کې ستا ملګري دوی خدای ماته نښه پته وښیه ملاقات سره کوم دنیا کې بس نښه پته ورته الله وښوله دی راغې را روان دی چې تپوس یې وکړه دلته داسې نومې یو زنانه ده هغې ورته وی اخو ګډبه زنانه ده چیلې بیزې سره یي دی چې حیران شه خدایه یو ګډې بیزې سره یو هغه به ما سره جنت کې یو ځای خو تپوس وکړم چې څه کمال دی پکې دی چې ورغې وی کتل اوس ګډې بیزې خو شته خو زنانه نه ښکاري دی چې ګیر چاپېره نظر واچو ګډې بیزې په یو ځای باندې ولاړې دي خوځم نه منډې نه وي چې وی کتل د ونې لاندې هغه زنانه ناستې ده او مونځونه کوي عبادت کوي د الله سره د کاروبار نه دی حیران شو و دې زنانه له خواله ورغې ما وی زنانم الله والا ښځه و الله سره صلح کړې وه د ما محترمو و چې خواله ورغې و دې زنانه دا بزرګ ولیده نو ډایرک ورته وی عبدالواحده زمو ستا د ملاقات ځای خو جنت کې دی دنیا کې څه کې دلته چې راغلی ما پسې دی ډېر حیران شي چې زما نوم ورته څنګه یاد شي او زه ورته څنګه دغه شمه چې سبا د دې ملګرتیا په جنت کې ده ګویا الله هغې ته هم ښولي چې په جنت کې به عبدالواحد نومې کسي او هغه به ستا سره دغی و یاره دا خو منم چې زمو ستا ملاقات به په جنت کې کېږي او ملګرتیا به په جنت کې خو وایه دا راز څنګه دی ګډې بیزې دی نه حیوانان خوري او نه د ځای نه خوځي په یو ځای باندې ولاړې دي وایي دا ولې ماته وي تماشه وکړه وایي چې مې وکتل د هغې د ګډو بیزو نه بلا ګیر چاپېره دا درندګان زمري ولاړو دیوال یې ته جوړ کړی چې بار نوځي وایي حیران شوم ما وایي دا څنګه دا ګډې بیزې دا زمري ولې نه خوري ما ته وایي عبدالواحده اسانه خبره ده وایي سره د مال نه سره د کاروبار نه وایي ما به مخکې هم کاروبار کو لیکن دا دغه نو لیکن ما چې د کومې ورځې نه الله سره صلح کړې ده د هغې ورځو نه دې زمرو زما ګډو بیزو سره صلح کړې ده څه ورته سبحان الله وایي ټول چې څومره انسانان دي او څومره حیوانات دي هغې ما سره صلح کړې ده زما د مال حفاظت کوي د هغې وجه دا ده چې ما الله سره صلح کړې ده زما محترم نو موږ د خدای سره صلح پرېښې ده د انسانانو په صلح و په رضا پسې منډې وو نو کاته به خرابېږي که نه راشه الله سره صلح وکړه الله سره جوړه وکړه الله سره ځان رضا کړه الله رضا کړه الله سره ځان په وابستګۍ کړه الله به ټول کارونه سموي د ما محترمو دې وجې نه نبی علیه السلام مبارک فرمایي ته د کاروبار هم کې ستا د بچي می تا سره د مال می لیکن باوجود د الله یادوه الله وی ټول کارونه د سمو حدیث ته غوږ کېدی لا سرورت فی الاسلام نشته رهبانیت په اسلام کې ولا بأس بالغنا او نشته سباک په مالدارۍ کې لمن د هغه چا دپاره اتق الله عز وجل چې یریږي د الله تبارک وتعالی واخر دا الحمدلله منځ چاته یاد دی خپل دربار الهي کې قبول و منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت و الفت و محبت باندې خدای وګورئ
الله باوجود د دې مصروفیاتو د زندګۍ او باوجود د دې مصروفیاتو د زمانې خدای دې جومات ته وخت ایسته خدای ستا رضا دپاره راغلي دي ستا کور ته راغلي دي ستا در ته راغلي دي خدای د دې کتاب په برکت باندې د دې څه قسم مشکلات او دردونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کړي څوک بیماران دي زه خپله بیمار یم ماتم دعا وکړئ تاسو بزرګان خلک یې دعا قبلیږي درس ته ناست یې چې الله ماله شفای کامله عاجله راکړي څوک ملګري بیمار دي په دا درسونو کې درس کې بیمار دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي سپینګیري پکې ناستي خدای عمر کې برکت واچي ماشومان ناستي خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې کوم چې خصوصا د کلی نوجوانان دي الله د خپل ځان سره او د دین سره خدای په وابسته کې الله د خپل ځان سره په رابطه کې الله دا کتاب د دې مجمع او د دې مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي چاته څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت ختم کړي زمونږ یو ملګری دی قاري صاحب دې څه مشکل دی ورته الله ته دا مشکل په خپل دست قدرت باندې ختم کړي الله د دې کتاب په برکت باندې دا مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته او پوخته ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله